واخلص سلامونه اکبر لاس کې نیولې تر انځور خور ګلونه اکبر واخلص سلامونه اکبر د مدینې نراستولې پیغامونه اکبر واخلص سلامونه اکبر د خور صغرا کاس درغلا سترګې رایاس کې کا جنانا تپس پین ټنډې دې تړلې دوسملونه اکبر واخلص سلامونه اکبر د مدینې نراستولې پیغامونه اکبر واخلص سلامونه اکبر یا خور د پیغام خور د پیغام د راستوله و د ما ګرانه زویا څه د وادې ورځې د پورا دي ما درته نیولې دوره هیلې یارو سرونه اکبر ویرکه جوابونه اکبر ور د مدینې نراستولې پیغامونه اکبر واخلص سلامونه اکبر او روشي د تر شو ورورا ترانغله ما ویل پستاری د بلال راشیا ما پښړه تر کړلو لالا بدای دولا اکبر انو ورکا جوابونه اکبر خور د مدینې نراستولې پیغامونه اکبر واخلص سلامونه اکبر یا صغرا کاغذ صغرا کاغذ کی دل کلی و د مګرانه زویا دی باس بلور لبا یګما شپاورې دې ژړا دې خور د لړ ششم دلونه اکبر واخلص سلامونه اکبر
نخود چا خور وما وانو نخود چا لور وما زکام بیلا بیمار پریخلا نشتا چوکواکی در انجوری خدمتنا و اکبر انویرکا جوابنا و اکبر خورد مدینه نرستا ولی پیغمنا و اکبر وغلا سلامنا و اکبر او کسی د چیٹی و پلاس ویلار دے خیالی تانی و تدار حالا ویلوی مالا واخلا خور سغرا زیڑی گولولا و اکبر واخلا سلامولا و اکبر خورد مدینه نرستا ولی پیغمنا و اکبر واخلا سلامنا و اکبر یو فریاد من سره وکو د کربلا زور ور حسین خدایا خیر وکې دا خوب دې کر اختیار دې خدایا خیر وکې دا خوب دې کر اختیار دې نه پوهېږم دا نن شپه څرنګه شپه ده خوب د قسم ز اکبر لالم مرد خوب د قسم ز اکبر لالم مرد سر تر بای اخبل وینو کے زیباد کدا خوب چیرے کدا خوب چیرے رختیاوی تی درویغ کے کدا خوب چیرے رختیاوی تی درویغ کے تا درگاہ کے نن سوالی خدایا سغرا دے مدلا خوب اکبر خدایا ماگی مدینہ خوب اکبر خدایا ماگی د صغرا دورور امید باند زندہ دے جنیو جام گرزی اکبر نشتا جنیو جام گرزی اکبر نشتا جن جام گرزی اکبر نشتا سرلت سکم بی اکبر زندگی ده
اکبر د مرګ خبر په صغرا کیږي څه اکبر د مرګ خبر په صغرا کیږي خدایا ما ورنه ملا کی سوال مدد هر یو ګل مخکړه تا په کربلا ده سبي پارتا دورور بخچی تلاړو سبي پارتا دورور بخچی تلاړو هر یو ګل مخکړای تا په کربلا ده یا خمړی صغرا لمرواري يا خمري يا صغرا لمرواري زړه مډا بډا بخري د زګي ساده خدایا یو ظالم ورور دیدار نصیب کې خدایا یو ظالم ورور دیدار نصیب کې کبیا مړه شو نو مړه نه مرګ شته ټول ګلولا دی تغییر نتا پوئیگم زړه مډا بډا بخوري د زګي ساده چا خپل مري په بل وطن کې نښانې د ورته کېږي دا رښتیا ده یا حسین بر محمد والے محمد صلوات پروردگار عالم د زمانه امام ظهور باندې تعجیل وکیو بل صلوات با آواز بلندتر واستو و آل محمد وعجل فرجهم د حسین غمجن او قدرمن مور د مودي مجلس ته تشریف اوري وکیو بل صلوات با آواز بلندتر واستو هما صل على محمد وآل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى ثم الصلاة والسلام على علي المرتضى والسلام على فاطمة الزهراء وعلى الحسن المسموم والحسين المظلوم الذي رأسه من الكربلاء إلى الشام يهدى وحرمه من الكربلاء إلى الشام يسرى الذي قال في وقت آخره من الخيام يا زينب يا زينب ويا أم كلثوم وخصوصا يا سكينة عليكن مني سلام. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. پروردگار عالم د تاسو روزه عبادتونه عملونه د مولا در کې د آزادری خپل درگاه کې قبول کی. دعا کوم پروردگار تھا پروردگار د کومه
د ماه مبارک رمضان باقی شپې ورځې پاتې دي. دې شپو ورځو کې موته حقیقي معنو کې خپل بندگی کولې توفیق عنایت کی. دوستانو د ماه مبارک رمضان میاشت ډیره تیزی سره تیریږي. د هوښیارانو قول دی څه وخت د چا انتظار نه کوي. واقعا خوشبختی هغه کسان څه چوک خپل وخت نه خپل د زندگی لحظو نه صحیح طریقې سره استفاده کوي. اوس پروردگار عالم ما و تا ته اختیار را کړی دی، آزاد یو، طاقت را کړی دی، قدرت را کړی دی، صحت و سلامتی را کړی دی. یقینی خبره دی د معصومی و حدیث په مطابق قیامت کې به د دغو نعمتونو مونږ تپوس کیږي. توجه ما طرف ته دی، تپوس به کیږي. مولانا صاحب، حاجی صاحب د علیمانونو کې د مولا حسین عاشقانو دار ته ویو څه زندگی مت څرنګه تیرا کړله، جوانی مت څرنګه تیرا کړله. د پروردگار عبادت مدي جوانی کې کړه دې کنه مدي کړه. توجه مدي کنه. د یوې و نعمت تپوس وکیږي. د انسان کله د مرګ نه ما اوريګا دورا خوف انسان باندې طریقېږي دي. اصلي واجه مرګ نه دی. ځکه کله یو انسان ته یقین وي چې مرګ سره زه ختمېږم، نه، توجه مدې کنه، بلکې مرګ دا غمجنه دنیا، دا نبوده دنیا دینه تلل دی، یوې ابدي جهان طرف ته کوچ کول دی، رحلت کول دی، ختمیدل خو نه دیګم. دا جمله زه ډېره کوم څه کله د مواله مشران اعلان کوي د میت بیا څه بیا مثلا فلانی حاجی صاحب، مؤمن مولانا صاحب مؤمنه رحلت کړی دی، انتقالی کړی دی. توجه مده کانا. رحلت و انتقال د تبدیلی ته یو کور نه بل کور ته بدل شي، یو کلی نه بل کلی ته بدل شي، یو شهر نه بل شهر ته بدل شي، یو ملک نه بل ملک ته بدل شي. دي ته انتقال. رحلتم کوم کسان عربي باندې پويږي، رحلت سفر ته یي. لذا مرگ نبودی خو نه دیگم. توجه مده کنا، جواب را کوکم. مرگ نبودی تا نیه، مرگ د انتقال تا یه، مرگ د سفر تا یه. لکه څنګه مولا حسین علیه السلام کله کربلا ته چی، کله دشمن څنګه ټیم کې سپاه سالار حضرت هورو، کله د مولا حسین علیه السلام قافلې ته ودرېږي، مولا ته یې څه مولا واپس شه، کني د تا ولا د کوم سفر دی د دې سرانجام مرګ دی، مرګ. توجه مده کنه. مولا ورته یو جمله کوي څه هور دا یاد ولرا مل موت الا قنطرا. ای هور دا یاد ولرا ته د حسین مرګ نه ډرواسه، مگر تا ته پاته نشتا د حسین علم و معرفت و یقین کوم یو یقین دی.
مگر تا ته پته نشته څه حسین د علي فرزند دی، حسین د فاطمه الزهرا زوی دی. مرگ نه د مارډر باز دی. مل موت الا قنطره، موت په مثال د یو پل دی. پل توجه مده، پل څه کوي؟ پل هم انتقال والا کار کوي. یو ځای نه که چیرې مثلا فرض وکړه یو داسې ځای دی څه بغیر د پل ته یوه سایډ نه بل طرف ته نشي تللی، مثلا یو دریاب دی، د پل کار دا دی چې انسان دپاره مدد جوړ شي، یوه ځای نه بل ځای ته منتقل شي، بدل شي. مولا د ورته څي، مولا د ورته یي څه د یاد ولرو مرګ، مرګ نه حسین د حسین منونکي ما ډر باسه. ویلې څه مرګ نبودي نه دی، ختمیدل نه دی، بلکې مرګ د فني د نبودي دنیا، بلکې زه به دا ویم د مولا حسین علیه السلام دا جمله مرگ په مثال د یو پل دی، هغه پل څخه پل په ذریعې سره ته یوه ځای نه بل ځای ته بدلېږي. بلکې مولا حسین علیه السلام یې څه یوه دردمند ځای نه، الدنیا سجن المؤمن، دنیا د مؤمن جیلخانه دی، جیلخانه. مؤمن زړه دنیا کې نه وي خوشحال، مؤمن همیشه زړه آخرت طرف ته وي. دغه مرګ مؤمن دپاره واقعا په مثال د یو پل دی، خو داسې پل دی څه دی غمجنې دنیا نه، دی جیلخانې نه نعمتونو طرف ته بیایي. توجه مه دی که نه؟ خو شرط خو اشتا دیږم څه د حسین خو منونکی ویږم، د علي خو منونکی ویږم، حسینی خو ویږم، علوي خو ویږم، حیدري خو ویږم. هغه ټایم کې د تا والا مرګ بیا خوف نه دی، بیا مرګ نه ما ډارېږه. لکه څرنګې مولا علي علیه السلام ته یا علي اکبر ته د جوانانو دپاره دا جمله دی، کله علي اکبر نه تپوس وشي ګرانه بچیا مرګ د تا نظر کې څنګه دی؟ کله دا جمله مولا علي اکبر ته وکړله، علي اکبر د ورته یی بابا جانا دا راته ووایه څه مو حق باندې یو یا نه، مو حقو سره یو یا نه؟ ورته یی څه او بچیا مو حقو سره یو. کله دا جمله علي اکبر واورېدله ورته یی بابا جانا که چیرې مو په حقو بیا فرق نه کوي، مرګ مو باندې راشي یا مو مرګ باندې ویر شو، بیا خو فرق نه کوي که. خو که انسان ګناهو کې آلوده دی نو ما عرض وکړل څه مرګ د ډار والا شی نه دی. دا ډار څه وجې نه دی؟ قرآن مجید یوه جمله ویلي دی، رسوم مربوط کوم. قرآن مجید درته یی د پیغمبر جواب کې، پیغمبر خطاب کې څه پیغمبر ادم یهود گناهگار کوم کسان دي چوک ایمان نه لري دا مرګ نه ډاریږي. توجه ما طرف ته دی، لږ بلند اواز سره یو درود وایه په محمد و آل محمد باندې. صل علی محمد و آل محمد. پیغمبر ادم یهود و هغه کسان څه چوک ایمان نه لري دا د مرګ نه ډاریږي، ولا یتمنونه ابدا، دا هیڅ کله مرګ نه غواړي، مرګ نه د ډاریږي. نه نه، مرګ خو د ډار والا شی نه دی، دا خو د انسان فطرت دی. د مور رحم کې و د مور خېټې کې و، مور نه څه دی دنیا ته راتلل کم پهله وژړېدل، دی شان سره دی دنیا نام څه څي چونکې خبر نه دی. الناس اعداء ما جهلوا، کله یو انسان ته د یو شي پاته نه وي هغه سره بیا دشمني کوي. همداسې دی چونکې هغه جهان مو ته
ډیره پاته نشته د دې وجې نه مور نه ډاریږو لذا مرګ د ډار شی نه دی پیغمبره د ما د ډار شی زه درته وښیم د قرآن مجید آیت دی توجه مو ما طرف ته دی ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم پیغمبره د ما دا د مرګ نه نه ډاریږي بلکې هغو کارونو نه د ډاریږي عملونو نه د ډاریږي څه خپلو لاسو سره کړي دي دا مو کوم عملونه کوم که دا ختمیدونکي خو نه دي که دا د ما او د تا اکاونټ کې جمع کیږي البته هغه طرف ته نه ځم چونکې خپل بحث نه اوری کیږو دا د انسان د کوم عمل دی دا جمله زه کله کله کوم اوس یې صرف دغه عنوان واورو بیا به ورباندې چې ته بحث وکړو توجه مو ما طرف ته دی جوانانو دا جمله واورو د حسین عاشقانو د علی اکبر منونکیو دا یاد ولرو بهشت و جهنم که چیرې لټې بهشت و جهنم پسې ما ګرځه د تا عمل که چیرې ښه دی هغه د تا بهشت دی که چیرې د تا عمل بد دی اندې بعد عمل نه به درته جهنم جوړېږي توجه مو ما طرف ته دی اندغه بد عمل کسا د قیامت ورځ داسې ورځ دی څه د کوم عمل مو کوم که اندا به مجسم شي د یتیم په باره کې یوه جمله دی که هم څه کله ته د یتیم مال خورې دا د یتیم مال ته نه خورې بلکې دا د تا د خېټې اور دی دینه د اور جوړیږي اور توجه مو ما طرف ته دی لذا دا معصوم نام دا تپوس شوی دی عمار یہی څه ما تپوس وکړل ظاهرا مولا علی علیه الصلاة والسلام نه تاسو توجه ما طرف ته دی افطاری خو ښه کړي دي بلند اواز سره یو درود یو په محمد و آل محمد باندې هما صل علی محمد و آل بلند آواز سارا یا رسول اللہ حیدری محمد آل بیت محمد صلی علی محمد و آل محمد زکاة سماتا د سترګې غاړو ما زړه زهیر شي څه زه ګناه کوم که ظلم د کوم که څه لغوندې بیدار زړونو سره څه موږ ته هم لږ موم ډاډه شو که لذا دا جمله واورو جوانان یو انشاءالله ټول د علي اکبر منونکي یو د لقمان خیلو ذکر خو غو علاقو کې کېږي څه پړه لیکه خلق دي دا ډېر شوق سره اوري که توجه مه دی که نه لذا دا تپوس معصوم نام کړی دی عمار یی څه ما تپوس وکړل مولا ما لنا نکره الموت دا څه وجه دی څه مو مرګ نه ډارېږو دا څه وجه دی مولا ورته ډېر عجیب انداز کې جواب ورکړی دی حاجي صاحب ډېر عجیب څه ورته یی معصوم دی که د معصوم کلام هم معصوم وي که څه ورته یې څه عمار دا یاد ولره لأنکم عمرتم الدنیا واخربتم الآخرة فتکرهون ان تنقلوا من عمران الى خراب عمار دی بل څه واجه نه دی د ډار مرګ نه د خوف واجه زه درته ښیم مرگ نویل انسان ڈاریگی لئنکم عمرتم الدنیا دی واجه نتاسو مرگ نہ ڈارے گو دوے واجه خیلی دی یو داس دنیا ما آبادا کری دی بیلڈنگو نا ما جوڑ کری دی دا من ندی کتلی چا حرام دی حلال دی دا یتیم مال دی دا غریب مال دی دا من ندی کتلی دنیا ما آبادا کری دی توجہ مدے کا نا وَأَخْرَبْتُمُ الْآخِرَةَ بل سواجہ دے
آخرت م خراب کړی دی. عملونه مدرسې کړي دي هر چاته. کل امرئ علی نفسه بصیر، هر یو انسان خپل ځان باندې ښه پوهېږي. کنی د یوه جمله درته کوم، دنیا ما آباده کړله، حلال و حرامو ته مه نه کتلو، آخرت ما خراب کړل، عملونه د خراب دي، مونځ د نشته دی، روژه د نشته دی، حج د نشته دی، خمس د نشته دی، امر بالمعروف د نشته دی، جوان د خراب دی. کلی کې د نشي کېږي ته یې څه زی څه کوم. توجه مه دی که نه؟ کلی کې د نشې خرڅېږي. خو د حسین منون کی ہوں گا، د علی منون کی ہوں گا. ناشے تماشی کی بیدینی وریزے پا وریزے زیادی گی. د خپل بچی تا پوس نکے، بچی سا دا موبیل دے دا غام در سارا نیشتا صدقی. توجه مدے کا نا؟ دغه شیونو به خفه کیږم کم، خو خیر دی کم چوک خو راضي شي کم. هغه چوک د راضي کېدو والا دی ډېر مهم دی. پروردګار د تاسو زړونه هم خفه مه که. پروردګار تاسو ته واقعا عزت سره د حسین عاشقانو د یوه جمله زه کوم، د جمله واورو د حسین عاشقانو د کورمې شیاو د دم عقیده دی څه کورمه د پاکستان کربلا دی. کربلا دشمن لګیا دی کم، کورمې ته خو دشمن ډېر غوسه دی کم، ویلې ځکه څه کورمې کې غیرتي شیعه پاتې کېږي. تاسو خپل عزت و عظمت نه خبر شو کم، څه دشمن تاسو خرابولو دپاره، تاسو منځ کې اختلاف چولو دپاره البته جملې لګې داسې مجمع کې کوونکي دي څه ټول جامه وو. خدا د مو عقیده دی کربلا واقعا تجسم کورمې کې شوی دی. هر چېته هم شیعه دی غځې کربلا دی، خو کورمې کې مخصوصه کربلا دی. د کورمې شهدا، د کورمې مظلومیت، د کورمې غیرت. بیا څه وجه دی څه د ما جوان یوه شیعه کلي کې دځي کې خو بل څوک نشته کم، نشې ویلې خرڅېږي. دځي خو بل څوک نشته کم، څه مو کور نه ووځو ویلې ډارېږم څه هسې نه کور کې مه ډاکا وشي. توجه دی که نه؟ دغځي کې خو بل څوک نشته کم، څه د ما حیا کور نه ووځي زه ویلې ګبراو یم. دې چوله کې خو د حسین و د علي منونکو نه علاوه بل څوک ویو کم نشته کم. مگر کربلا والا خو یو بل نه ځان قربانول، مگر مو د کربلا منونکي نه یو څه. لذا د مو عمل خراب دی. لأنکم عمرتم الدنیا، دنیا ما آباده کړي دی، دا غم سره نشته، غریب نه پیژانو. د مسجد و د امام بارګاه غم سره نشته دی. واخربتم الاخره، آخرت ما خراب کړی دی. یو اکیلم دا نغواړي وکسو کوم دا جمله فتکرهونه نتیجه څه دی؟ پس تاسو ډارېږو چې یوه آباد ځای نه ویران ځای ته لاړ شو. توجه مه دی که نه؟ یوه آباد ځای نه ویران، هیڅ د یوه عاقل عقل هم دا نه غواړي کوم چې یوه آباد ځای نه یی ده کوم څه کله انسان زنکدان شي که نو کله څه سترګې وغړی د بلډینګونه بنګلې غریب سړي والا لغوندې مرګ آسان دی. هغه سخترینه لحظه غریب سړي ته بیا اسانۍ کم خدای دا خو یې کم څه انما العسر یسر، سختی سره بیا اساني موي. غریب سړی کیدای شي څه مرګ ورته نږدې شي وایي څه پروردګاره شکر دی، بیا یې که عملونه ښه وي بیا خو ډېر هم شکر دی ویلې، ځکه څه دی جیل نه روان یم د پروردګار نعمتونو ته غځي کې بیا د عمران خان، بیا د ټرامپ، بیا د بن سلمان والا حکومت نه دی، بلکې غځي د حسن او د حسین حکومت دی. توجه مه دی که نه؟ الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، غځي بیا د علي حکومت دی.
دی وجه نه خو پیغمبر یې کوم څه یا علی انت قسیم النار والجنه، یا علی د بهشت و جهنم تقسیمونکی انت یې. غځي کې خو بیا ظلم نه کوي کوم علی خو اندي وجه نه شهید شول څه عدالت ورکې بلترین مقام کې. لذا د مقدمه او البته دی طرف ته زه نه راتلم، خو کچېرې مو باندې اثار وکړي خو همدا جملې ښې دي. توجه مه دی که نه؟ لذا پکار د انسان آماده وي. البته رهبانیت د مو والا مکتب و مذهب کې نشته، دا تصور ونه کو څه بس که غواړې څه بهشت ته لاړ شي پکار دی دنیا پرېږدی عصمتونو کې غرونو کې زندگی وکې. نه نه، دا مطلب نه دی. مطلب دا دی څه دنیا کې پاتې شه خو د دنیا عبادت ما کوه، بندگی ما کوه. دنیا دپاره خدای پرې نږدی، دنیا دپاره آخرت خراب ویو که او مطلب همدا دی. لذا پیغمبر یو عجیب حدیث دی، هغه د مو والا د زندگی مشعل دی. پیغمبر څه پیغمبر یہی څه د ما منونکي واعمل لدنیا یا اعمل لدنیا کانک تعیش ابدا. خپلې دنیا دپاره دوره کوشش وکړه څه چوک د وکسي دا تصور وکړي څه دا خو داسې لګیا دي دنیا دپاره لکه د دنیا کې د همیشه پاتې کېږي. توجه مه دی؟ دوره حد کې دنیا دپاره حلالې دپاره البته، خو صرف دا جمله نه دی. که صرف دا جمله وی دا د غرب والا جمله دی، دا د مغرب زمین خلکو عقیده دی. اسلام د اعتدال والا دین دی. توجه ما طرف ته دی، دا کوم پڑھا لیکا کسان دی غو دپاره دا جمله دی. مغرب زمین څه یی؟ مغرب زمین یی څه اندی دنیا کې خپله خوشحالي وکړه، دی دنیا دپاره څه څم کوی چې د چا بچي ژاړی د چا یتیمان ژاړی فرق نه کوي، خو څه خپل بچي د خوشحال وي. خپل هدف ته ورسېږه، وسیله مهمه نه دی. خیر دی خیر دی که چیرې یزید غوندې د مولا حسین علیه السلام و د کربلا د مظلومانو لاش باندې تیریږي که اسیان ګرځې فرق نه کوي، خو څه کرسي و اقتدار ته ورسېږي. توجه مه دی که نه؟ نظام امامت نظام خلافت کې دا فرق دی. ملوکیت په ویم البته ملوکیت څه دی؟ مولا علی علیه السلام زمانې نه کوم شروع شوی دی، پیغمبر د بعد. فرق دا دی امام و د خلکو د لاسه کوم خلیفه جوړیږي، مو ورته بادشاه نه ویم. دغو کې فرق دا دی څه امام مثلا د کوم بادشاهان دي دا د خلکو سرونه پرې کوي، دي دپاره څه اقتدار ته ورسیږي. امام خپلو بچیو خپل سار قرباني، دي دپاره څه انسانیت ته ورسوي. توجه مه دی که نه؟ څومره فرق دی. دا جمله بیا درته وکم که نه وپوه شوي. امام الهی خلیفه یو عام خلیفه یو بادشاہ کې فرق دا دی. یو بادشاہ یو هغه خلیفہ څنګه خلکو طرف نه وي، غا پروردگار طرف نه وي. غ الهی امام سره فرق دا دی. الهی امام خپل بچی خپل ځان قرباني خلکو کمال ته رسیدو دپاره څه خلک ورسوي. خیر دی که د خپلو بچیو جنازې لاندې باندې کیږي څه په دې لاړ شکم خو څه ته ورسېږي. الله اکبر. ډیره درنه جمله دی. دنیاوي کوم حکومتونه دي غا څه کوي، غا څه د خلکو سرونه قتل کا، خلکو لشونو باندې وحیجېږه، خو څه کرسي و اقتدار ته ورسېږي. دا ډیر زیات فرق دی. لذا مغرب زمین والا څه مغرب زمین والا یې څه ته هدف ته ورسېږه، وسیله پرېږه دا ګناه کې قتل کې غریب مال خورې ایټم بم استعمال کا بے گناہ خلکو باندې فرق نه کوي، خو څه ته خپل هدف ته ورسېږي. وکسو کا
یو اقتدار د پاره پیسہ استعمالی، خلکو قتل کوي، تهمتونه لګوي. بل طرف ته د هندوانانو د کوم ریاضت والا کوم سیستم دی غي څه نه، دنیا پرېږده وه، په کار دی چېته زخمونه دردونه وي هغه ته برداشت کې، دنیا نه ځان وری وساته. ویلی شوم څه اصالت رنج دار دغه والا مکتب کې اصالت لري، د کوم مرتضان څه دي د هندوانانو والا، وایي څه بس ځان باندې تکلیف تیر کا، مصیبت تیر کا، بدن په کار دی د تا والا خوشحالي ونه کی. توجه مده کانا اسلام سے یہی پیغمبر سے یہی پیغمبر یہی څه نه غا صحیح دی نه دا صحیح دی، دی مینس کې د اعتدال والا لیاره دی، هم دنیا هم آخرت. دنیا د پاره دوره کوشش وکړه چې څوک د وکسي یہی څه دی، خو دی دنیا نه علاوه بل کار نشتا. واعمل لدنیا کانک تعیش ابدا. دنیا د پاره دوره کوشش وکړه، خو آخرت د پاره څه وکړه؟ حاجي صاحب دا جمله واورو، اوس پورې خو لږ خوشحال شوم که دنیا کې خو آزاد کړلو. هم پیغمبر حدیث دی که دنیا د پاره څومره کوشش کوی شي، حلال طریقې سره کوشش وکړه، خدا یاد ولره آخرت په ویر نه کې. واعمل لآخرتک کأنک تموت غدا، دا یاد ولره دنیا د پاره دوره کوشش وکړه کأنه دی دنیا کې د همیشه د پاره پاتې کېږي. پیغمبر دی آخرت د پاره دوره تلاش وکړه، دوره حد کې تیار اوسه. څه چوک د وکسي غا دا تصور وکړي څه بس مریدونکی دی. توجه مه دی که نه؟ ما والا دې جملې باندې پوه شو. که چیرې مو داسې شو څه همیشه دنیا د پاره هم کوشش وکړو، خو آخرت د پاره مو همیشه آماده وو. څه علي اکبر غوندې دا جمله ویلی شوم څه پروردګاره زه ډاډه یم مرګ باندې ویر شم یا مرګ ما باندې راشي پروا ویو که وکشو د مو د مولا د ضربت شپه دی کم دا جمله به درته وکم لغوندې فضیلت هم دی خو لږ ښه زړه سره یې واورو. کله د انسان هغه کومه پرونده دی کوم فایل دی هغه پاک وي بیا خو انسان نه ډارېږي کم مرګ نه. که چیرې انسان مولا علی علیه الصلاة والسلام غوندې زندگی وکړي بیا دا یاد ولره نن د مولا علی علیه الصلاة والسلام د ضربت شپه دی. که چیرې انسان مولا علی علیه الصلاة والسلام غوندې زندگی وکړله بیا مولا کله د زخم کله د شهادت ضربت وخوري مولا هیڅ کله نه دی ویلي چې زه کامیاب شولم. خیبر یې فتح کړل مولا دا ونه ویلو چې زه کامیاب شولم. خانده کی فتح کړل دی ونه ویلو چې زه کامیاب شولم. مختلف د زندگی مختلفو ځایو کې ورته کامیابی نصیب شولې مولا دا ونه ویلو چې زه کامیاب شولم. خو د حسین منونکیو د علي منونکیو مولا کوم ټیم کې ویلو چې زه کامیاب شولم؟ کله پروردګار ته محراب سجدې کې پرېوتل خپله ټنډه د پروردګار بندگی کې ولګوله هغه ټیم کې کله ورباندې ګزار وشول د ما و د تا مولا دا جمله وکړله فزت ورب الکعبه د پروردگار کعبه رب باندې قسم وي چې علي کامیاب شول. د کعبه رب باندې قسم وي چې علي کامیاب شول. دا کسې ویلې ځکه چې علي کوم څه کړي وو که توجه مه دی که نه مطمئن وکړه د مو اطمینان کومو کسانو زړه کې اطمینان د خپل عمل باندې ډاډه وي هغه بیا مرګ نه نه ډارېږي. یو درود ویو په محمد و آل محمد باندې. لذا دیو جنا پروردگار عالم در تیئی سے دما باندہ وعبد ربکا حتی یأتیک الیقین دما باندہ د پروردگار عبادت وکتا دا سے د یقین مختلف مراتب و مختلف درجو تھا ورسی گی چھوڑا دا انسان یقین زیادی گی ہوگا حد کی د انسان پروردگار پر نسبت بندگی خالص ہے کی گی اور حد کی د انسان توحید زیادی. توجه مده پکار دی خپل معرفت
امام په نسبت، پیغمبر په نسبت، دین په نسبت، پروردگار په نسبت زیات کوم. دشمن څه کوي؟ د یوه جمله زه درته کوم، د کورمې جوانانو، د لقمان خیلو جوانانو، نن سبا زمانه کې د جنگ کوم ټکنیک دی هغه بدل شوی دی. دشمن اسلحې سره ډېر اساني سره نه راځي. نن سبا جنگ، میډیا، سوشل میډیا، توجه مده کنه، معاشره کې برایانو پرشانولو طریقې سره دی. خدا دسې اصل کې د مو مشکل دا دی، دشمن نن سبا غواړي چې موږ د اهل بیت او هغه د شهادت والا کوم مکتب څه دی، د دین او د شریعت کوم مکتب څه دی، غنم وریږي. ما د انګو جمعې خطبو کې یوه جمله کوله، د 15 شعبان والا کوم پروګرامونه څه تیر شولو، عجیب عجیب وګه. ما یوه جمله وکړله، څه 25-26 سال کوم کې مو تیر کړلو، دوره مو مظلوم یو سره شوم، د حق خبره نشو کوي. د مو معاشري حالات وکسه، یو کاس براشي مثلا د پروردگار انکار به وکي، د منځه انکار به وکي، منځه څه قرآن مجید روایتونه مونځ هغو شیونو نه دیګه، څه په زرونو حدیثونه په سوونو آیتونو کې موجود دی، اندسې دیګه. هغه به د مونځ انکار وکي، د روژې انکار به وکي. روژه مونځ خو پرېږده، دا خو فروعي دین دي. د پروردگار عالم د توحید او د وحدانیت انکار به وکي، شرک به وکي، هغه به خپل عزت سره ګرځي. ته یوه خبره وکړه، یوه خبره څنګه به دین سره وي، قرآن سره به خوري، اهل بیت او مکتب سره به خوري، د انسان عقل به ورباندې کار کوي. په کار دی مجبور یې څه توبه هم وکړي. دا د اهل بیت او د مکتب مظلومیت دی. څه وجې نه مو بیله تنها پاتې شوي یو جوانانو، د یاد ولرو. دغه ځای کې خو مو یوه بل ته سرونه خو څه وکړه، کیدای شي نارې م ولګوم، خو څه کله د میدان والا خبره راشي کم، بیا هغه کسان څه چوک په باطلو دي غمونه زیات وي. مولا علی علیه الصلاة والسلام د مظلومیت، مولا حسن علیه الصلاة، مولا حسین علیه الصلاة والسلام اخیر کې کسې 72 کسان مثلا 72 100 102 105 خو په سوونو خو نه وو کم، په زرونو هم نه وو. دا د مو مظلومیت دی. خدا یاد ولرو، جامعه کې کله ښه کسان خپل رسالت باندې، خپل وظیفه باندې عمل ونه کی، بات زیاتیږي. د مو مشکل څه دی؟ د مو مشکل دا دی چې د ما د تا مشر حاجي صاحب، مولانا صاحب، استاد، مور و پلار خپل وظیفه باندې عمل نه کوي. خواله دا نه دی، بندگی د پروردگار دا نه دی چې ته مونځ وکړې مسجد کې کینې، نه، دا ضروری دی. خو په کار دی د مو سوچ جهادي سوچ وي. کچېرې د یزید کوم کردار دی، کسه د یزید، شخص یزید ختم شوی دی، دفن شوی دی، خو کردار خو یې نه دی ختم که. کچېرې تا د یزید کردار سره مقابله ونه کړله، نازنین حسین هیڅ کلام داسې نه دی ویلي څه زه حسین د یزید بیعت نه کوم، نه، مثلی لا یبایع مثله، حسین نه، یزید هم نه، بلکې حسین غوندې کس، یزید غوندې کس سره بیعت نشي کوی. د حسین کردار و د یزید کردار کې فرق دی. ممکن دی ظاهر کې شیعه خو کرداری یزید والا وي، و ټولو نه زیات نقصان د شیعه مکتب ته دشمن نشي رسوي. دشمن خو دشمن دی، خو څه دوست د دشمن لباس کې دی منبر باندې کښېنستل، توجه مې دی که نه؟ دی باندې ډېر بحث نه کوم، چونکې دا ما بل ځای دپاره دا موضوع یې ښی دی، انشاءالله تاسو موجودګي کې
د کور مې د علاقې حالاتو مولا علي علیه السلام د زمانې حالاتو سره یو تطبیق کوم څه لغوندې بیداري که چیرې انسان واقعا که خوبیولی وي البته بیا بیدارول اسان دي که نوروز علي خو که چیرې خوبیولی نه وي ځان یې خوبیولی کړی وي که بیا دغه ویښول ډېر سخت دي ځان یې خوبیولی کړی وي بیا دغه ویښول سخت دي لذا کسا دین څه ګاپ نه دی دین مولا حسین درته لیار خیلی دی څه کله معاشرې کې بدي پرشانه شي که بیا به واړه بچي به بیا مخ ته راغلې ځینو ځایو کې واقعا د وینې ضرورت وي دا څه مولا حسین علیه السلام دوره قرباني ورکوي د شپې ټایم دی البته الحمدلله کله کله انسان وکسي خوشحال دم شي نه امیدي نه دی پکار خو یقین وکړه د ما او د تا کومه وظیفه دی هغه باندې مو اعمال نه دی کړی نه دی کوم زد نه کوم کنی دا یو حقیقت دی یو کاس کا چیرې زړه خوري دین دپاره زړه کې د دین والا دارد وي که ایمان اندی دارد دی مومن شونه اندی دارد سره دی که چا زړه کې د بل انسان په نسبت دارد وي غریب په نسبت دارد وي زمانه امام په نسبت دارد وي دین په نسبت دارد وي معاشره و جامعه په نسبت سوسایټي په نسبت دارد وي دا بیا صحیح مؤمن دی دی تا بیا شپې خوب ویو که نه راځي نه یقین وکړه چې ته داسې شوي دي زموږ شپې خوب دی وجې نه خراب شوی وي څه د مو معاشره به څنګه ټیک شي چې ته مو نقشه جوړه کړې دی توجه مه دی که نه تاسو نه تپوس کوم چونکې د لقمان خیلو مؤمنان واقعا دا د مو عقیده دی کسوم د څه دین و شریعت حوالې سره پابند و ښه خلق دي خو تاسو نه زه تپوس کوم چې ته چا خوب دی وجې نه خراب شوی دی دا ډېره د افسوس خبره دی د ژړا خبره دی مو ټولو دپاره څه یوې ورځې یوې هفتې خوب مو خراب نه شول څه د اسلام و شیعیت و تشیع و د حسین مکتب ویلې داسې دی مو د هغه حسین منونکي یو که څه د چد روضه پرېښلله مو د هغه حسین منونکي مګر نه یو څه کله محمد حنفیه ورته یي څه د ما ګرانه وروره شهادت ته میړني خپل میراث دی خو د سترمنه خور ویلې بیې بس ورو مصیب درته بیانوم که وژاړو خو د زړه درد سره هغه مقصد والا ژړا څه وي مقصد نه ډاکه ژړا څه وکړو اجر یې زیات دی ورته یي د ما ګرانه وروره د سترمنه خور ویلې بیې دا خو مدینې کې پرېږده واکم څه د ورته یي ورته د یی څه پروردګار د غواړي دین بچولو دپاره د ما د خور چادر قربان شي ورته د یی زبان حال واورو د ما ګران اورورا شهادت د میړني خپل میراث د ستر منې کور د نن اخې لګیږي درد نه ډاکې جملې دي که د ما ګران اورورا د وړا بلبله د ویلې روانه کړي دي د وړې بلبلې ګوشوارې خو تاسو باندې ډېرې ګرانې دي که جوانانو تاسو ته پاته دی که دا جمله مو مخکې هم کړې وه اوس به ماندي کور مې جوانان بنګه خو جوانان د حسین منونکي سوریې کې ویښ وي ویلې ډېر شهدا هم تاسو وکتو صرف دې دپاره څه بیبي باندې بیا سختي رانه شي غځي که کور مې جوانان وی
بیا خو وړې بلبلې غېږو نه ګوشوارې چا نه شوې خستلی دا جمله واورو کم یې ده کم څه کله وړه بلبله مزدیګار ټیم د کربلا ګار مورېګو باندې منډې ویلې کم یو ظالم ورپسې و ورو ورو به وژاړو کم نن د علي د ضربت شپه دی که د جمله تاسو اورېدلې دی د جمله لږه معنا هم واورو دا د دوو د بیبیانو والا لغوندې مقایسه وکړو خو فرق دا و څه دې ټایم کې څه کله مولا باندې مولا علي باندې گزار کول د بیبي عمر زیات و د حسین منون کیوں نشولې که بیا دستا ناشوله ویلې ځکه څه د ساتر ورمنوا که یی کله علي باندې ګزار وشوله اسمانونو کې ژړا شروع شوله د حسین قدرمنه خور څو ځالې دروازې ته راغلله بیا ستا ناشوله حسین منون کیو کله نزنین حسین باندې گزار وشول وړه بلبله خیمونه روه نه پوه نشولو که زه د ډېرې اشارې سره درته یې د حسین منون کیو کله نزنین مولا شار باندې گزار وشول بی بی زینب سار باندې چادر موجود و خو څه کله د نازنین حسین حلقوم باندې کله د نازنین حسین حلقوم باندې د شمر خنجر راغلله د حسین وړې بلبلې سار باندې فریاد یا حسین د حسین منون کیوں زه به ډېر مینې مینې سره درته یم د حسین منون کیوں د علي لوڼې د علي خیل خانه د علي شهادت د باد بازارو کې ورنه ګرځېده د علي لور دربالو ته نه ولاړه خو ما قسم په خدای دی څه کله نازنین حسین شهید شوله وړه بلبله د حسین قدرمنې خور سره د ابن زیاد دربار کې ودرېدله نه لږ مې دې سره فریاد وکړو کوم لږ کربلا ته لاړ شو بیا کربلا نه لږ شام ته لاړ شو د حسین منون کیوں نه اغزی ذکر درته کوم څنګه ذکر کله مولا زین العابدین کولی ډېر وژړېدل مولا ته ویلو کوم څه مولا منحال ورنه تپوس کوي مولا دا راته وویه ټولو نه سخت حالات تاسو باندې ته خو موجود وې که کربلا نه شام نه کوفې نه شام نه بیا مدینې ته راغللې مولا دا راته وویه ټولو نه سخت تکلیف تا ته کوم ځي دیر کړل د حسین منون کې ویئ منحال انتظار کې دی مولا دا راته وویه کله علي اکبر شهید شوه نه څه داسې نه دی مولا دا راته وویه کله علي اکبر حلقوم ته غشی راغلل
نه دا ځیم نه دی مولا دا راته ویا کله نازنین حسین ذوالجلال ځمکې ته راغلل ورته یې من حاله نه دا ځیم نه دی ویلي من حاله ځکه شهادت د مېړنې او خپل میراث دی بیا کوم ځای دی مولا ورته درې ځالې یوه جمله وویله من حاله مولا دا ورته چی مولا دا ورته یی من حالا کلی مو شام بازار کې تیرولو د ما د ترور چادر نه و نه پوی نشولو کم پوی نشولو من حالا ما ظالم تویلو څه د ما بابا نظام مخکې کا پویګو د کم ما ورته ویلو څه د ما د ورور نه د ما د کاکا نظام مخکې کا ویلې دا جمله واوره مینې سره واوره من حالا ما ترور ورته سوال وکړل څه د ما ورور نظام مخکې کو دې دپاره څه د شام خلکو توجه د ما ورور نه لږ دي نه نوره مینې سره ویوه مظلومه حسینه من غاله د ما ترور سر باندې چادر نه وه من غاله د ما وړې خور سر باندې فریاد یا حسین دا جمله واورو دا جمله واورو من حاله یو هغه ځای څه د ما زړه باندې اور لګولی دی کوم ځای دی مولا شام ښځې د شام بامونې ولاړې وي صدقې راویستلې پیغارونه بي کولو دا جمله واورو معافي درنه غواړم دا جمله لږه مینې سره واورو من حاله ما سترګې غړولې فریاد یا حسین دما بابا مرغللی زخمی کړله بیا څه وشولو من حاله د ما ترور د ما وړې خور سترګو باندې لاسونه چیکللو من حاله فریاد یا حسین یو فریاد وکړه من حالا هر بازار یم شړوله ومن حالا هر بازار یم شړوله سکیلا تا ما ملیار یم شړوله یو بازار نه راغلو څنګه درته ویو یو بازار نه راغلو څنګه درته ویو د منزل خو زه بربر یم شړوله ومن حالا سکیلا په سورې وکې وروره مړه شوه سکیلا
يا ساكنة دغاري هر يوم شاولا یو بازار نراغلم سترګې عباس باد کې غیرتمند و علمدار یم شړاولی د شام ښځو ته پردې وي مومنانو د شام ښځو ته پردې وي مومنانو ومن هاله ډېر دربار یو ژړاوله سکینه ویله تحمیمه ډېرې خوږې شوې سکینه ویله تحمیمه ډېرې خوږې شوې زه په شام هغه خونخوار یم ژړاولی خور ممړه شوه خور ممړه شوه ما صدور کفن نه و خور ممړه شوه ما صدور کفن نه و د ارمانو د انګار یو ژړاوله مازدیګر مازدیګر وای د جلورکې په ژړا شوه مازدیګر وای د جلورکې په ژړا شوه سکینه سوي چې غار یم ژړاولی ما په بېلول خور جلسه یوړه ما په بېلول خور جلسه یوړه د شام ښځو ډېر افګار یو ژړاوله سیداري خود ته ډېر ژړا جار شه د ارمان له ډک گفتار یم ژړاولی یا حسین على لعنة الله إلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أنهم كاذبون طول أسرت يا الله 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 بحق زهرة وأبيها وبعلها وبنيها وسر مستودا فيها